السلام علیکم قاری صاحب محترمه خی جوړې خیریت دی قاری صاحب 14 اگست باره کې مې نه پوښتنه کوله د ماشومان دي دویمه درېیمه ورځ د دوی وی چیرې موږ له پونګي والا چې موږ یې ووخو نو قاری صاحب دې ورځو کې د 14 اگست ورځو کې دا پونګي وهل جایز دي که ناجایز دي په دې راته لږ روشنۍ واچوئ جي مننه الله مو خوشحاله که وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صاحبه مسله دې ډیره پیچیده راوړې ده. کو خیال وکړي نو قاضي اعظم بابا او هغه مسلمانانو چې کوم دا ملک آزاد کړی نو هغې سپترخ کې پونګې نه ونیولې او نه قاضي اعظم بابا ځان له چین نه غټ پونګې اغوستې و پو او انګریزان یې چوټي کړي. نه، دا ملک ډیر په قربانیانو سره په وجود کې راغلی دی او ډېرې قربانیانې ورکړي دي نو دا ملک جوړ شوی دی. اوس دلته که ته نظر وکړي نو پونګې دوه قسمه دی، یو پونګې پلاستیکي بل پونګې انساني. دواړه پونګې د انسان دپاره جایز نه دي، ناجایزه دي. پونګې پلاستیکي تعریف څه دارنګې دی چې دا اوس په دې ورځو کې کم دا پونګي روتي دي نو د دې انسان کې یو داسې یو چینجی چې هغه ته د طب په نظر کې چینجی ګړونجیه ویلی شي. دا چینجیه ګړونجیه چې کله بې حرامه وي خوب یې نه نو هغه انسان ته وایي چې پاسه ووه نو